الرحمن الرحیم. ناظم نور بادر خان دلته کې موجود حرکې رڼاکې مشرانو عزتمندو ځوانانو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د خپل ما سره راغلي مشران هاشم خان یا فاروق شاه صاحب، شمشاد خان، تجمل خان، مفتی صاحب دغه دا پرون چې کوم حالات په تاسو تیر شوي کوم په دې علاقې کې چې سخته تېره شوې په دې علاقې باندې کم صورتحال چې جوړ شو او دا څه چې وشو په هغې باندې موږ دا غوښتلو چې راشو او تاسو سره د همدردۍ اظهار هم وکړو، د تاسو سره تعزیت هم وکړو. زه دې نه مخکې بټګرام ته هم لاړم، هلته کې چې کومه مړي شو د هغې دواګانې مې وکړې او هلته ما هغوی ته دا خبره وکړه چې زمونږ یو علاقه ده، یو ورورولي ده، یو مړی جمدی دی. پکار دا دی چې مونږ په خبرو په ذریعې مسایل حل کړو. زما نن به تاسو ته هم دا درخواست وي چې د هوش نه به کار اخلو او د خبرو په ذریعې چې دی د مسایلو حل به روباسو او کوشش به پکې ټول کوو. په دغې کې زمونږ چې کوم ځای کې ضرورت وي مونږ هر څه دغه ته تیار یو او کوم ځای کې زمونږ ضرورت وي تاسو بالکل مونږ ته هر وخت دغه کولی شئ. خو دا کومه سخته کوم دغه چې په تاسو تېر شو په هغې ډېر زیات مونږ خفه یو او ډېر زیات راته افسوس وشو او الله تعالی دې کي چې دلته کې علاقې کې امن دې راشي او مونږ دې بیا د ورورولۍ په شانتې ژوند چې دی هغه دې دلته کې تېر کړو. زما به ټولو ته دا درخواست وي، مشران دلته کې موجود دي، د هغوی مخکې هم داسې حالات لیدلي دي، مخکې دغه لیدلي دي، تجربه یې شته. هغوی ټولو ته به مې دا درخواست وي چې هغوی پکې یو اهم کردار پکې ادا کړي. ځوانانو ته به مې دا درخواست وي چې د هوش نه به کار اخلو، جذبات په لږ کابو کې ساتو. زمونږ یو ورورولي ده، یو علاقه ده، مړي جمدي هم یو دي، تګ راتګ هم دی، رښتې هم دي. نو پکار دا ده چې موږ داسې یو کردار ادا کړو چې دا حالات چې دی دا ښه شي او د خیر طرف ته دغه لاړ شي او چې امن راشي. موږ دا نه غواړو چې دا کم اور چې لګېدلی دی چې دا نور زیات شي، چې دا څومره په ښه طریقې سره دا اور مړ شي او دا ورورولي به حل شي. نو دغه به زمونږ ټولو دغه په هغې کې زمونږ لایق چې څه تاسو کله دغه اواز هم وکړو بلکل مونږ خپل کردار ادا کوو. یو ځل بیا ستاسو هم ټولو ډېر زیات مشکور یم چې مونږ هم دا موقع راکړه چې تاسو سره دا خبرې وکړو. د ناظم صاحب هم زه مشکور یم چې مونږ دا موقع راکړه. پرون زه به پرون راغلی وم خو زه پرون مانسیرې کوم، زمونږ جلسه وه هلته کې او زه چې جلسې نه راووتم نو ما ته داسې پته ولګېده. ما بیا هغه وخت سره دواړه وخته مې رابطې کړي دي او دا مې دغه کړې چې یاره پکار شي حالات دغه شي. انتظامیې سره مې هغه وخت کې رابطه وکړه خو بدقسمتۍ نه کم کردار چې انتظامیې ته ادا کول پکار هغه کردار ادا نه شو. دا ډېر لوی کمزوري شوې ده او دا حالات په دې حد ته نه رسېدل. اوس هم ما ناظم صاحب ته وویل چې دا کوم ډزې چې وشوې، دا کوم دغه چې وشو، واقعیت تېر شو، الله تعالی اوس هم ډېر لوی خیر کړی دی. ځکه چې دا څومره کم چې ما واورېدل او کم دغه چې دا څومره ډزې وشوې دې کې الله تعالی لوی دغه کړی، کني ډېر لوی نقصان کېدی شو او الله تعالی دې مونږ ټولو له دا توفیق راکړي چې دا مسایل چې دي په خبرو په ذریعې او د ورورولۍ په شکل کې چې حل کړی شو. زه یو ځل بیا ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېره مهرباني.